الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف واجب. اللہ تعالیٰ زمون خالق اور مالک تے. اللہ تعالیٰ دا ټول کائنات په خپل دست قدرت سره پیدا کړی دا. د کائنات ذره ذره وړوکې غټ ښکاري نخکاري چې څه هم په دې دنیا کې دي دا ټول الله تعالی پیدا کړی دي او د الله تعالی د اجازت نه بغیر دوړه هم نشي وهلی. الله تعالی د دنیا ته د اصلاح دپاره پیغمبران را لېږلي دي، کتابونه را لېږلي دي او په موږ باندې آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن سره را لېږلی دی د پاره د دې چې زمونږ اصلاح وشي. د دې اصلاح دپاره الله تعالی په قرآن کې څه اصول بیان کړي دي او هغه اصول په دوه قسمه دی. یو دی انفرادي ذمہداري ذمہواری او بل دی اجتماعي ذمہواری. انفرادی ذمہ داری ته انډیویژوال ریسپانسیبিলিټي وای او اجتماعي ریسپانسیبিলিټي هغه ته کلیکټیو ریسپانسیبিলিټي ویل کېږي. نو انفرادي ذمہ داری دا د اجتماعي ذمہ داری سره تړلې یو شی دی، یو خبره ده، یو حق دی. د انفرادي ذمہ داری تعلق د انسان د خپل ځان سره دی. هغه حقوق چې کم د انسان سره تړلې شوي دي هغه ته انفرادي حقوق ویل کېږي، انفرادي ذمہواری ویل کېږي. کا حقوق د مور او پلار دي، د گاونډي دي، د رونو دي، د محلي دي، د معاشري دي. هغه حقوق چې کم د سره تړلې شوي دي او په د باندې لازم دي نو دی به په هر حال کې هغه حقوق ادا کوي. نو دغه ته انفرادي ذمہواری وای. او د کم تعلق چې د معاشره سره دی، د جمعي سره دی، نو هغه ته اجتماعي ذمہواری وای. انسان چې کله کامیاب شي، کامیابی نو اکثر هغه خپل ځان له ډاډ ورکوي او دا وایي چې دا کار خو ما په خپله کړی دی، ما په خپله محنت کړی دی، ځکه زه کامیاب شویم. او چې کله انسان ناکام شي نو بیا هغه الزام په دنیا باندې لګي، په خلکو باندې لګي، په ملګرو لګي، په کور والا باندې لګي چې دا خو ماحول خراب و ځکه دا کار ما ونه کو، زمانه ونه شو، زما ملګری خراب و، زما کور والا نور معاملات ټیک نه وو، ما ته مسایل و ځکه دا کار ما ونه کو. نو هغه الزام په بل چا باندې لګي. حالانکه دا ټول انفرادي اعمال دي او دا هر انسان ته پکار دی چې په دې انفرادي اعمال باندې عمل کوي او د دې الزام په بل چا باندې نه لګي. نو الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسو به هر یو کس دا به الله تعالی ته مخامخ کېږئ او الله تعالی ته به د خپل اعمالو جواب ورکوئ. که خم کړي جو تاسو ته به ثواب ملاويږي، جزا ملاويږي، داغه کبدم کړي جو تاسو ته سزا ملاويږي.
نو قرآن یو سوچ یو فکر یو فلسفه دا انسان لور کړی دا چې بل کس بستا ذمہوار نه د قیامت په ورځ به هر کس په خپل ذمہداري د قیامت په ورځ ته دا نشي ویلې چې زه خو ناکام شوم یا دا کار ما نه دی کړی الله تعالی ته دا نشي ویلې چې زما مرګري خراب و زکه دا کار ما ونه کو یا زما په کور کې مسائل و زکه دا کار ما ونه کو یا زموږ محله خراب و ماحول خراب و نو زکه زمانہ دا کار ونه شو حتی کې علما فرمایي چې ته په شیطان باندې هم الزام نشي لګولای چې زه خو شیطان گمراه کړی وم الله تعالی عقل درکړی و الله تعالی په درکړی و نو په هغه وخت کې با یو الزام هم نه قبليږي تا چې سکار په دې دنیا کې کړي تب داغه اعمال په جواب دی الله تعالی ته په هر حال کې چې تا سم کړی دي خدي کړی دي بد کړی دي د دې جواب پتا الله تعالی لخوا مخاور کې نو الله تعالی دغه فلسفه په قران کې بیان کړی دا او وایي چې وکلهم آتیهم یوم القیامت فردا چې د قیامت په ورځ به الله تعالی ټول مخامخ کیږي یو کس فردن هر یو کس به الله تعالی ته یوازې مخامخ کیږي او د خپل اعمالو چې څه کار د کړی دغه به سوال جواب دغه نه کیږي نو پدې کې دانش کېږي چې تب د خپل قوم سره زه تب د خپل د قبيله سره روانه د مرګرو سره روانه او تب الله تعالی جواب ورکړي نه فردا آتیه یوم القیامت فردا ټول به یوازې راځي تاسو نه به تاسو کېږي تاسو لما زندگی در کړی و تاسو تما پیغمبر لګلو کتاب در کړو تاسو لما عقل در کړو نو تاسو په باندې چې او کم احکامات چې په تاسو باندې لازم وو په هغه احکامات باندې تاسو نه عمل وکړو څونه کار دی وکړو نو د قیامت په ورځ به ټول الله تعالی ته یوازې مخامخ کیږي وس پدې کې الله تعالی بیا فرمایي یا ایها الذین آمنو تاسو ته ماته خبري وکړي چې یو انفرادي ذمہواری ده بل اجتماعي ذمہواری ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وكونوا مع الصادقين مختلف آیات دي چې بدی کې الله تعالی فرمایي یو انفرادي مسله ده هغه دا چې د الله تعالی نه ویلېږي هر کس بد الله تعالی نه یریږي دا خپل فعل له خپل عمل له چې هغه د الله تعالی نه یریږي او کنه یریږي نو تقوا به اختیاري هر کس به خپل تقوا اختیاري داغه تقوا په بل باندې مناسب نه ده چې زما ورور خدي جو زبم خایبا زما پلار عالم جو زبم عالم یم زم خایبا استاد پلار اعمال استاد ورور اعمال استاد مرګرو اعمال دا به تعالی التفکر ناراضي یوم یفر المرء من اخيه وامه وابيه دا خلا پرې د مرګري خلا پرې د ستانه خپل مور او پلار خوند ټول تختی د قیامت په ورځ باندې وجسدا هر سړی بخپل ذمہواری او هغه به باقاعده د خپل اعمال حساب کتاب ور کوي نو کوم وایي چې دا خو زما پلار خو سړی او الله تعالی ما په باندې وبخي نو دا سوچ ساتل هم غلط دی ولی دا خو د الله تعالی مرزي چې تا بخیو کنه بخي اعمال چې تکم کې پاغي باندې دارو مدار دي ستاده بخلو او بیا فرمای چې انفرادي دادا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله چې د الله تعالی نه ویلېږي تقوا اختیار کړئ تقوا څه ته وایي دا کارونه ځان بچ کول چې کم د کارونه الله تعالی منع کړی دا موږ کول دا پتا باندې ضروری ده دا په هر حال کې پتا باندې زکات ته روزه ده حج ده هر څه په خپل ټایم باندې په خپل وخت باندې کې او بیا وایي وکونو مع الصادقین دا اجتماعیت طرف ته الله تعالی تاسو رابلی چې تاسو یو طرف ته تقوا اختیار کړئ او بل طرف ته وایي وکونو مع الصادقین چې تاسو خپل ځان شامل کړئ د رښتینو نه هغه کسان چې کوم رښتیا وایي تاسو خپل ځان په هغه کسانو کې شامل کړئ چې کوم رښتیا وایي د دې نه مراد معاشرت ته چې په معاشره کې د هغه کسانو سره تاسو شامل شئ چې کوم ښه کسان دي کوم رښتیا وایي کوم د دروغونو تختی نو په دې آیات کې الله تعالی د دوه ذمہواریانو د ذکر کړی دی چې تقوا اختیار کړي او خپل ځان شامل کړي په هغه کسانو کې چې کم رښتیا وایي
نو انفرادي ذمہواری او اجتماعي ذمہواری دا دواړه په دې کې شامل دي. بیا په قرآن کې الله تعالی فرمایي سورہ مائده آیات نمبر 105 کې چې کله تاسو الله تعالی ته مخامخ شئ نو تاسو ته به ویل کېږي چې تاسو کم کارونه کړی دي، تاسو ښه کړی دي، تاسو بد کړی دي. په دوانو صورتونو کې به تاسو اعمال مخامخ شي. نو په دې کې ګوره، په دې کې یو نقطه د اصلاح ده چې د خپل ځان اصلاح شری کوي نو هغه په خپل په دې معاشره کې اصلاح کېږي، دا د ټول معاشره به اصلاح کېږي. فلانه کس دا کوي، هغه دا کوي، هغه ماته دا وې، د دې په باره کې بس تاسو له تاسو نه کېږي. هغه پوښا او دغه اعمال پوښا تاسو کړی دي. دا یو اهم نقطه ده پدې کې چې کله تاسو ور مخامخ شئ الله تعالی ته نو تاسو به دا تاسو چې تاسو کړی دي. ته وته دا وی چې د پلانې خدا کړی دي او یا زما یو مرګره وغه دا کړی دي، زما پلار مور دا کړی دي. دا تاسو وسنه نه کېږي، دا به هغه نه کېږي. تاسو کړی دي. نو خپل ځان سړی لږ سوچ وکړي چې آیا مونږ څه کوو؟ خلک خو چې څه کوي مونږ څه کوو؟ دغه ضروري ده. بس یو تیاره ده. د تیاره دا یو د معاشره په شان دي ده چې په معاشره کې که یو کس ټول غلط کارونه کوي نو په هر ځای کې تیاره ده. نو کم از کم که یو کس یو ولډي وهم بل کې الدا نو هغه تیاره وتښتي. یو ډیوه ولګي چې هغه یو ډیوه هغه ځکه ولګي، یو بلب ولګي، یو ښه کار وکړي نو په معاشره کې دغه نوم راشي. په معاشره کې چې رڼا خوريږي نو ان شاء الله فردن چې هر کس دا سوچ کوي چې زه په دې معاشره کې یو ښه کار کوم نو امید دا ده چې په معاشره کې به سودار راځي. دا څونه چې بګاړ په دې معاشره کې ده دا هم د دې انفرادي د عمل د وجه نه ده چې پلانې کس غلط کار کوي جمونګ هم کو هغه بل چې کوي. نو آیا هغه پلانې کس چې کم غلط کار کوي د قیامت پر ورځ د ستاره لپاره دلیل نشي جوړې دي. نو کم از کم هر کس دې خپل ډیوا دا دی ولګي او امید دا ده چې کله دې حق کارونه شروع کی د ټول نمخ کې پکور کی داغه نه پس په معاشره کې به الله تعالی په خپل باندې سودار راوړي. نو دا یو فلسفه چې کوم الله تعالی په قران کې ذکر کړی دا او څنګه تاسو سماده خبره وکوا چې تاسو په چا باندې الزام نشي لګولې. نو بیا الله تعالی فرمایي په قران کې فرمایي فمن ابصر فلنفسه چې تاسو ته حق معلوم شو نو دا حق قبل ول په دې کې تاسو خپل فائدہ ده. فمن ابصر فلنفسه که حق تاسو ته معلوم شو ښکار شو تاسو به پوه شئ هغه باندې عمل کول تاسو خپل د فائدې لپاره دی. موس کول تاسو خپل د فائدې لپاره دی. یو خبره بل اوري چې په دې دنیا کې په دې معاشره کې څو غلط کار کوي صحیح کار کوي د دې اثر الله تعالی ته نه ملاويږي. لکه الله تعالی ته پروا نشته دی چې تاسو ښه کار کوئ یا بد کار کوئ. څنګه نور قومونه مخکې راغلیو هغه تباه شوي دي دغه شان دي به دا قوم هم تباه شي. که الله تعالی غواړي دا قوم هم تباه کولی شي مگر دا خدا صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق د دوا مطابق چې کله هم دا قوم چې دی دا په جمع باندې هلاک کېږي. دا واقع پر ځګونو کې به هلاک شي خدای چې مکمل طور باندې به څنګه چې باقي قومونه شي دا قوم نه هلاک کېږي. نو په دې کې فمن ابصر فلنفسه چې چاته حق معلوم شو هغه به پوه شو نو دا هغه باندې عمل کول دا د خپل ذات لپاره دی، دا د خپل ذات لپاره فائدہ ده. او بیا په قران کې فرمایي من عمل صالحا فلنفسه او کم کسان چې او کم کس چې ښه کار کوي نو دا دغه لپاره دی، د دې فائدہ هغه ته ملاويږي. ګوره په دې آیات کې لګا دی چې ښه کار کوي داغه ثواب داغه فائدہ دا د انسان لپاره ده، دا ستا د خپل ځان لپاره ده. او بیا وی ومن تزکا فانما يتزکا لنفسه او څوک چې پاکي اختیاري تزکیه اختیاري دا پاکي او دا تزکیه دا دغه لپاره ده، دا تقوا دغه لپاره ده. که تقوا اختیار کی هغه ته کې فائدہ ده، تقوا اختیار نکي هغه ته کې نقصان ده. ولکه الله تعالی ته د دې نه نقصان نه رسي او نه الله تعالی ته ستاسو د قربانیانو ستاسو د منځونو د دې شنو ضرورت ده.
بیا وایي من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، او چې څوک جدوجہد کوي مهنت کوي، دا جدوجہد دا مهنت دا د انسان د خپل ځان لپاره دی، دا د انسان د خپل د فائدې لپاره دی. نو په دې کوم دا خبره ده چې کته مهنت کې دا د خپل ځان لپاره کې دا ته د الله تعالی لپاره نه کې. او بیا ومن شکر فإنما یشکر لنفسه، او څوک چې شکر ادا کوي دا خپل د ځان لپاره ادا کوي. شکر ادا کول دا د انسان خپل فائدہ ده، په دې کې بل چاته فائدہ نه رسی. او بیا په قران کې الله تعالی وایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وباسئ نو زه به تاسو لا غشي سوا کوم، بسیار به دلکم، زیات به کم، برکت پکې واچوم. ولئن شکرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که تاسو کفر کوي کفران نعمت کوي، که تاسو شکر نه وباسئ نو په تاسو باندې به عذاب راځي، بے برکتی راځي. او د دې مثال نن سبا په دې معاشره کې موجود دی. پیسې ډېر زیاته ده، خوراک ډېر زیات دی، خو بیماریان هم سوا دي، برکت نشته دی. هر یو کس دا سوچ کوي چې د میاش اخري زما سره هیڅ نه پاتې کېږي. وجه څه ده؟ دا دغه بې برکتي ده چې موږ شکر نه ادا کوو. وایي زموږ غاښونه د الله تعالی نعمتونه چې څومره دي یا دا جبا دا ټول زموږ سره موجود دي، خو موږ کله هم په هغې باندې شکر نه دی ادا کړی. ولې چې یو شی حاصل دی د هغې شکر ادا کول دا انسان ته ډېره ګرانه، او کم شی چې لا حاصلي د هغې طلب کول انسان ته ډېر زیات اسانه دی. چې یو شی نشته دی انسان سره چې په مخه باندې دعا غواړي یا الله مال راکړي، یا الله دا کار وکړي، یا الله زما صحت نشته صحت راکړي، خو چې کله هغه شی میلاو شي د هغې قدر ختم شي. بیا وایي فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، که تاسو هدایت یافته یې، تاسو سره هدایت دی، او څوک چې هدایت غواړي یا هغه ته هدایت میلاو شوي، نو دا هدایت دا هر څه دا لکه د هغه په فایده کې دی، د هغه دپاره دی، د دې نه صرف هغه ته فایده میلاویږي، الله تعالی ته د هېڅ فایده نشته دی. نو هدایت تاسو سره شته دی، په دې باندې شکر ادا کول پکار دی چې تاسو له الله تعالی د بغیر سوال نه هدایت درکړی دی. ډېر ښه خلک دي، الله تعالی خلق غسل مال هر څه موجود دي، صحت هر څه وسره دی، خو الله تعالی هغو له هدایت نه دی ورکړی. او دا هدایت دا چې کله الله تعالی غواړي نو ملاويږي. انک لا تهدی من احببت، دا آپ صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې کله ابو طالب ته جوې چې ته زما په حق کې صرف دومره وایا چې دا کلمه وایا، نو زه به الله تعالی بس ستاسو سپارښت وکړم ستاسو لپاره. نو الله تعالی ته فرمایي انک لا تهدی من احببت، چې الله تعالی نه غوښتلی نو پیغمبر هم چاله هدایت نشي ورکولی. نو بیا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، که تاسو سره هدایت دی، تاسو الله تعالی هدایت درکړی دی، نو د دې شکر وباسئ، د دې قدر کوئ، او دا قدر او دا شکر دا تاسو د ځان لپاره دی، دا د بل چا لپاره نه دی. او دا خو هغه کارونه دي چې کوم ښه دي. فمن نکث فانما ينكث على نفسه، او کم کس چې وعده خلافي کوي، بد کار کوي، دا دغه لپاره دی، دا د خپل ځان لپاره کوي. د دین هم استاد ښه کار د وجې نه هم الله تعالی ته هیڅ نه میلاویږي، او استاد د بد کار د وجې نه هم الله تعالی ته هیڅ نه میلاویږي. نو الله تعالی ته تاسو د ښه کار او د بد کار د دوه نه که تاسو ګناه کوئ، اثمن فانما یکسب علی نفسه، که تاسو ګناهونه کوئ نو د دغه ګناه د تاسو دپاره دی، دې ته هم الله تعالی ته هیڅ نه د هغه څه زور رسي، هیڅ نه رسي. دا هر څه چې تاسو کوئ، دا څونه آیتونه ما تاسو ته وویل، نفسي 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 نفسي، دا ټول په دې کې یو خبره مشترکه ده چې تاسو په دې دنیا کې څه هم کوئ، دا د آخرت دپاره کوئ. ښه کار کوئ هغه هم د آخرت دپاره دی، که بد کار کوئ دا هم د آخرت دپاره دی. نو آپ صلی الله علیه وسلم دا د بخاری شریف حدیث دی چې عبدالله بن عمر فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، چې ستاسو نه به د هر چا نه به ستاسو د ماتحت سوال کېږي، د حقوق چې کوم ستاسو دي د هغې باره کې به ستاسو سوال کېږي، ستاسو نه سوال کېږي، ستاسو په باره کې، د ځان په باره کې، د مور او پلار په باره کې، د رونو په باره کې، د مولې په باره کې، د ګاونډیانو په باره کې،
د هر سباره کې چې کم ستاسو حقوق ستاسو ترلې شوي دي باغې کې به الله تعالی ستاسو نه تپوس کوي. نو د دغه حدیث مطابق حدیث مبارکه مطابق چې ستاسو نلاندې څومره هم کسان ستاسو ماته دي نو ستاسو به دغه تپوس کېږي ستاسو نه به دغه تپوس کېږي د پلان نه به د خپل زامنو باره کې تپوس کېږي د مشر نه به د کشر په باره کې تپوس کېږي د استاد نه به د طالبانو په باره کې تپوس کېږي. هر یو کس چې څنګه هم مشر دی په کم معیار باندې هغه مشر دی دغه نه چې کوم کشران دي دغه باره کې به تپوس کېږي. که موږ دا تهیه کوو چې نن نه پس چې هر څه کېږي موږ به کوشش کوو چې موږ ښه اعمال کوو. نو په حدیث کې راځي دغه مفهوم دا دی چې آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس د خوالي اراده کوي الله تعالی دغه مدد کوي. که یو کس خپل ځان بدلول غواړي نو الله تعالی مدد کوي دغه کس دغه قوم دغه کس د بدلېدو دغه قوم د بدلېدو. نو په دې کې هم همت ستاسو د پاره دی همت تاسو ته پکار دی الله تعالی به ستاسو مدد کوي. او الزامونه لګول چې دا خو دا کار وشو دنیا خرابه ده د آپ صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دا دی چې څوک وایي چې دا دنیا تباہ ده دنیا خرابه ده نو دا کس په خپل باندې خراب دی او کما قال علیه الصلاۃ والسلام. نو دا هم یو ډیر خطرناک خبره ده چې مونږ اکثر الزام په بل ولګو چې دا خو زونګه مسله نه وه دا خو مونږ ته معاشه خرابه ملاو شوې وه چې معاشه خرابه ملاو شوې ده نو دا بیا ستاسو د ټولو ذمهداري دا ده چې هغه معاشه تاسو ټیک کړئ. که تاسو یو قسم په هغې کې ټیک کېږي نو بیا چې یو کس ټیک شو نو انشاءالله دغه شان دي په ټول چې یو کس ټیک کېږي نو معاشه په خپله باندې ټیک کېږي. په دې باره کې د انفرادیت او اجتماعیت په باره کې ما تاسو ته چې کوم اهم شیزونه ما تاسو ته بیان کړه. وس که تاسو تاریخ ګورئ په تاریخ کې په 19مه صدۍ کې او په 20مه صدۍ کې دا چې کوم د انګریزانو د مغربي د معاشرې یو تاریخ دی په هغې کې د ټولو نه یو خطرناکه نقطه دا وه چې دو دا کوشش کړی دی چې د مسلمانانو د معاشره دا ډېره ذاته مضبوطه ده نو په دې کې بګاړ راوستل پکار دی. دغه بګاړ لپاره اکثر زګونو کې دو ځان شروع کړه او دا به په مخه وي چې معاشره ضروري نه ده انسان یو فرد د معاشره لکه دا ضروري دی. نو په شروع کې خو یو فرد د معاشره دا ضروري دی او هغه فرد د معاشره یو حصہ وه خو چې کله شرمه صدی شروع شوه او موډرنیزم جدیدیت راغلو دا جدیدیت چې کله په دې دنیا باندې راغله نو دو دا کار شروع کو چې د معاشره نه د انفرادیت مکمل طور باندې ختم کو. چې کله ته فرد د معاشره نه ختم کې نو دا غي نقصان بیا دا و چې هغه معاشره په خپل باندې ختم شو. بس تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه چې هغه په دې خبره باندې اکثر په ځای لیکلي دي چې مایند یور بزنس مایند یور لینګویج تاسو د خپل کار کوئ دا زونګه محله چې موږ څه کوو به تاسو په دې کې څه کار نشته دی. نو د دې وروسته چې کوم فلسفه ده هغه الله تعالی 1400 کاله مخکې تاسو ته بیان کړې وه چې د معاشرې نه به فرد جدا کوئ نه او د معاشرې نه فرد جدا کول داسې دي چې معاشره تباه کول دی. معاشره د چا نه جوړیږي د انسانانو نه جوړیږي. تاسو هر یو کس دا د معاشره حصہ ہے چې تاسو ته مونږ لري کو نو معاشره داسې ځناورانو نه جوړیږي چې تاسو ځان شروع کړئ او هر کس دا سوچ وکړي چې زما قدر دی زما خپل ویلیو ده په دې دنیا کې په دې معاشره کې او د معاشره ته زما څه ضرورت نشته دی. نو مطلب دا ده چې کم نوې نسل روان دی د هغې دپاره تاسو څه پاتې کړی دی هېڅ هم نه دي پاتې کړی. نو په دې باره کې الله تعالی ځای په ځای باندې ما تاسو ته آیاتونه بیان کړه. فمن ابصر فلنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. دا ټول آیاتونه په دې باندې دي چې یو فرد یو انفرادي ذمہداري ده هغه ذمہداري ادا کوي او د دې د ذمہداري ادا کولو د وجې نه یو معاشره جوړیږي چې معاشره صحیح هر قوم هر کس هغه ټیک دی. چې معاشره ټیک نشوه د هغې وجه دا ده چې کسان چې کوم د هغې یو کس دی هغه ټول خراب دي او بیا صحیح چې څنګه عوام دی هغه شانتې حکمران دی هغه شانتې حالات دی.
چې پتا سو چې کوم حالات دي دا د حکمرانانو د وجې نه دي، دا خو موږ ځان په خپل باندې راوستي دي. زموږ کم کار په معاشري کې صحیح دی، که هغه مونږه که خپل که څه خرڅو یا څه اخلو، نو اکثر شیزونه زما خو دلته ډېر زیات دا تجربه شوې ده چې کله هم ما په دوکاندار باندې دلته بروسه کړې او ما یو شی اخیستی دی، نو ما دغه شی خراب ملاو شوی دی. غټې غټې ګیرې به یې باڼه دی، ګیرې شته ګیرې نشته، باڼه دغه کارونه شروع کړي دي. وجه څه ده؟ او دا ګوره دا بزنس کول چې په دې باره کې آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ایمانداره بزنسمین تاجر چې کله هغه د ایماندارۍ سره د خپل ځان بزنس کوي، خپل تجارت کوي، نو دا هغه چې کوم آخري انجام هغه به د انبیا سره صالحین سره وي. او چې کله هغه ایماندار خوې کنه، او چې کله بیا چې کم کس هغه په خپل په تاجری او دوکې ور کوي، ایمانداری نه کوي، نو پای کې الله تعالی په قران کې په خپل ویلي دي چې ویل للمطففین الذين اذا